نو بعضی خلک هغې په ښه نیت باندې لکه څنګه چې عیسایانو عیسی علیه السلام ته د مینې د وجې نه وی دا یو د دغه دریو نه ولا تقولوا ثلاثه قرآن درې اجزا یو عیسی بل مور مریم او بل الله هغوی هم دا ویل چې مونږه عقیده د توحید لکه سوره ال عمران کې کہ خدا غلطه وه قرآن ذکر کوي الله یې کیو نو غوث قطب و ابدال اوتار عصائب بعضې خلکو دا مشهوره کړه او د احنافو دلایل هم دا دي هغه وایي چې قرآن مقدم وي او دا نس قطعي دی د ده مقابله کې بل څه شی دی هغه باید د شرعي نه هغه سنت صحیحوي ورنه که ده سره ټکراوي نو هغه بسې مخالف وي نو وایي یاره 40 دي څوک اویا ذکر کوي او 30 په شام کې دي ایو پکې قطر وي دا اصطلاحات دي لیکن تمام محدثین ذکر کوي چې دغه روایت سند په اعتبار سره ثابت نه دی نبی صلی الله علیه وسلم الاسناد بنفسه سند غواړي او چې سند نه نو خو یا به د چا خوبونه یا به د چا د مشرانو نسبت وي چې یاره یو مشر دا خبره کړې وه نو قرآن کریم وایي چې د دنیا نظام چلوونکی خالق لكل شيء هو الله مربي لكل شيء هو الله هغه مدبر لكل شيء هو الله انتظام کوونکی يدبر الامر تدبیر او انتظام چې کوي نو صرف یو الله یې کوي او نور مخلوقات هغې زاوال راځي چې 50 زاوال راځي نو هغه اختیارمند دي او هغه پسې پوه هم وي زاوال پہ راځي فنا پہ راځي ناغه څنګه مددگار شي هغه الله سوره فرقان کې وایي فتوکل علی الحی الذی لا یموت ځان وسپاره هغه ذات ته چې په هغه باندې مرګ نه راځي فنا الحی القیوم همیشه دی همیشه به وي او انتظام کوي د مخلوقاتو قیوم انتظام کوونکی لکه الرجال قوامون علی